نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. زمان دین اسلام عزتمند و محترم نن بمونگا ثمرات الایمان د ایمان فیدی بیانو چې الله رب العالمین ولی ټول خلکو ته امر کوي چې ایمان راوړي. دغه رنګ هر نبی ولی دا دعوا او دا دعوت کړی دی چې خلکو راشه ایمان کې داخل شي. دغه رنګ نبی علیہ السلام او قرآن تر قیامت پورې خلکو ته دا دعوت کوي چې ای خلکو راشه ایمان راوړي. د ایمان څه پیدا ده؟ د ایمان کې څه الله رب العالمین انسان ته کمی پیدې ورکوي چې کم راحتونه کم خوشحاله انسان ته په دې باندې ملاویږي. ځکه قانون دا دی من لم يعرف فضائل الاعمال ثقلت عليه جميع الاعمال. کوم انسان چې د یو عمل د فضیلت نه خبر نه وي نو هغه په د باندې ګران یو درون شي بیا نشي کولی. خو چې کله د یو عمل د فضیلت نه ته خبر شي نو که هر څومره ګران عمل وي انسان بیا د هغې دپاره کوشش کوي ځان ستړی کوي. کله چې موږ تاسو د ایمان دا فضایل ښکاره شي د دې فایدې ښکاره شي نو بیا به هر سړی وایي چې راځئ ځان ستړی کړو د ایمان درجې ته ځان ورسوو د اعلی ایمان صحیح ایمان حاصل کړو چې ځان د دې دپاره وخت وله وباسو او خپله هر څومره انسان چې په دې باندې د انسان وخت لګي که بدن لګي که مال لګي هر قسمه کوشش چې انسان د مرتبه د ایمان ته ورسیږي چې بیا ایها الذین آمنو لپس کې موږ خپل ځان داخل کو. د دې وجې نه دا فضایل اوریدل او فواید د ایمان دا ډېر مهم دي. د ایمان فواید دوه قسمه دي. یو خو د ایمان فواید آخرت سره تعلق ساتي او دویم نمبر د دنیا سره تعلق ساتي. دا اخروی فواید او کوم نعمتونه چې الله د مؤمنانو لپاره تیار کړی دي په جنت کې چېرې د یو مؤمن سړي به په جنت کې کم مقام وي الله به دله په جنت کې څه مرتبه ورکوي. د جنت ځمکه به څومره ورکوي، په جنت کې به نعمتونه د نهرونو څومره د بیبیانې به څومره د بادشاهت به څومره هغه به انشاءالله په آخر کې بیانو. خو اوس شروع د هغه فایدو نه کوو کومې فایدې چې الله رب العالمین د ایمان د وجې نه په دنیا کې یو مؤمن له ورکوي. ګوره دا خبره ذهن کې کېنوئ چې هر څومره خیر دی، هر قسمه خوشحالي ده، هر یو پیدمن څیز دی چې انسان لو مؤمن له پیدا رسي نو ګورې هغه د ایمان د وجې نه انسان حاصلولی شي. دا ایمان د هر یو خیر بنیاد دی چې ایمان ته داخل شوي الله به هر خیر در نصیب کی، خپل رب به هم وپیژني، د خپل زندګۍ مقصد به هم وپیژني، د خپل منعم شکر به هم ادا کی، په دنیا کې به هم د خلکو چاره سره احسان کړي دغه احسان به ادا کی، په دنیا کې به خپل محسنین وپیژني، په نورو خلکو به ته احسان وکړي، د یو انسانیت زندگی به ته په دنیا کې تیره کړي که چېرته تا د ایمان غونډ لوی انعام الله در نصیب کو. د دې په مقابل کې کفر د هر قسمه تیاری، جهالت، د بې اطمینانۍ او د هر قسمه درد او د غم نه ډک څیز دی کفر. په آخرت کې خو عاصم دی، په دنیا کې هم ګورې دی کې صراحت او سکون نشته دی. که چېرته تاسو داسې کس لیدلي چې هغه نوی مسلمان کیږي او اسلام ته داخلي هغه چې کله کلمه د توحید وي د سترګو نه اوښکې ځي. ولې؟ ځکه هغه مخکې په یو تیاره کې داسې زندګۍ کې و چې هغه زړې پای کې تنګ و، راحت یې نه و موندلی. خو چې کله د ایمان کلمه وویلې الله هغه سکون او راحت چې د کله محسوس کو په خپل زړه باندې نو د الله رب العالمین د نعمت او د شکر د وجې نه د انسان د سترګو نه اوښکې بهیږي. که تاسو وایئ چې د کفارو سره خو د مسلمانانو ډېر سهولتونه دي،
جهازونه او ګاډي او مالونه د دنیا په لحاظ سره ډیر په سکون دي نه. دنیا وسره ظاهرا ډیره ده خو سکون وسره نشي. یو مؤمن سړی په یو جونګړه کې پروت وي او شپې سبا کوي کنه، دغه انسان ډیر په مطمئن وي، دغه انسان ډیر په راحت وي د هغه کافر نه چې هغه په لو بلډینګونو په جهازونو ګاډو کې ګرځي، دا هغه ډیر په راحت او سکون باندې وي. د دې وجه نه سلب و فرمایل کچلته د کفارو ته پته ولګي د هغه اطمینان او د سکون کوم چې مونږ له الله را نصیب کړی دی، نو دی به مونږ سره په تورو باندې جګړه وکړي، په دې سکون به اخیستلو باندې هغې سکون پسې لیونی شو. د ایمان د ټولو نه اولنۍ اجتماعي فایده چې کله مؤمنان په ځمکه کې ایمان راوړي، الله رب العالمین د خپلو رحمتونو او برکتونو دروازې پرانیزي. دا د ایمان اجتماعي فایده ده. یو علاقه کې یا یو کلی کې یا یو ملک کې یا ټول دنیا کې خلک کله ایمان راوړي، نو الله رب العالمین په هغه کلی باندې تر دې پورې چې په هغه کور باندې خپل برکتونه او رحمتونه را پرانیزي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وکړه د کلو والا ایمان راوړې وي، تقوا اختیار کړې وي، الله سبحانه وتعالی په دې باندې د اسمانونو د ځمکې برکتونه را پرانیستلی وو. وګوره دا صحیح ایمان او عمل صالح کدا په یو کلی کې راشي، که یو علاقه کې راشي، که یو کور کې راشي، الله رب العالمین د خپل وعده رښتینی کوي. د اسمان برکتونه دادی په د علاقه الله رب العالمین بارانونه په وخت باندې کوي، رزقونه د اسمان نه نازلېږي، د الله رحمتونه نازلېږي. الله رب العالمین د اسمان د طرف نه په دې خلکو باندې افت، زلزلې، مصیبتونه او تکلیفونه نه نازلېږي. دغه رنګ د ځمکې نه الله رب العالمین د دې د پر رزقونه روباسي، فصلونه ول روباسي، هر هغه شی چې د دې انسانانو پکې خیر وي. ورته د ایمان پیدا ده او دا الله رب العالمین وعده کړی ده چې کم خلق ایمان راوړي، تقوا اختیار کړي، نو الله په د ځمکې او د اسمانونو برکتونه را پرانیزي. د برکت معنی دی الله رب العالمین تعالی په یو رزق کې برکت واچو، په لږ رزق به ډیر کار کیږي، په لږو پیسو به الله ډیر کار کوي. کم مال کې چې برکت نه کنه، په لکونو کروڑونو به د سړی خو هیڅ خیر به ته نه رسیږي، په داسې یو ځای کې بدل لګي چې هغه بستاړو هیڅ په لاس نه راځي. دا بې برکته مال وي. د برکت مال یو پیدا دا هم ده چې کله الله رب العالمین ستا په رزق کې برکت واچو کنه، نو دا رزق د وجه نه به الله تعالی توفیق د نیک عمل درکوي. مثلا نن تن تا روټۍ وخوړه، ښایسته طعام دې وخوړو، د دې طعام که چې د دې کې الله تعالی برکت اچولی او د دې د وجه نه به ته په نیکو کې استعمال شي، ته به د دې طعام د وجه نه د الله عبادت کې ډېر خلک یې که نه مالداره اکثر ښه خوراکونه وکړي، بې برکته مال نو د هغې د وجې نه بدن کې شهوتونه پیدا شي، فسادونه پیدا شي، نقصانونه او جرمونه کوي. دا بې برکته مال وي. برکتي مال دی چې انسان یې وخوري، الله رب العالمین د هغې د وجې نه د ده د اندامونو نه خیر را څرګند کړي، خیر ترې نه راوټوکېږي، د خیر اعمال ترې نه راوټوکېږي. دا د الله سبحانه وتعالی عمومي برکت دی چې د ایمان د وجې نه الله رب العالمین په ټولو مؤمنانو باندې کوي. او دا مخکینی علماو ته که انسان سوچو کې الله د هغې په زندګۍ کې برکت اچولی و. د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په باره کې اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي چې د په ټوله زندګۍ کې 4,000 کاپیانې د علم ډکې کړې وي، لیکلې وي په خپله ټوله زندګۍ کې، او د 45 کالو په عمر کې وفات شوی دی. که د په ټوله زندګۍ باندې ماشوموالي نه والي تر مرګه پورې دا صرف دا لیکل تقسیم کړي، نو په هره شپه کې 40 پاڼې لیکل راځي. دې ته ویلی شي برکت. دا نه چې دې ټول عمر دې لیکلو ته ناست نه، بس الله د هغې په زندګۍ کې برکت اچولی. په دې 45 کالو کې د جهادونه هم کړي دي، جیلونو کې هم وخت تېر کړی دی، دعوتونه هم کړي دي، او دا دومره د لیکلو کار هم الله سبحانه وتعالی ته ناغستی دی. دا د الله رب العالمین برکت دی. او حدیث کې مرازی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي آخر زمانه کې به چې کله عیسی علیه السلام الله راولي د ځمکې ته راکوز کی، نو الله رب العالمین به د هغه په لاس باندې په ټوله ځمکه کې الله د دین خوري.
دا عیسایان چې ځان ته وایي نسوارا دا به هم په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي جهاد به کوي هغه ټول خلک به مسلمانان کېږي د هغه د لاس د وجې ټول دنیا باندې به الله رب العالمین دا دین غالب کوي نو په هغه وخت کې به الله رب العالمین بیا په دې ځمکه باندې برکتونه را نازل کړي دومره برکات به وي حدیث کې راځي چې یو ګډه به د یوې قبیلې د پیو دپاره کافي کېږي د یو ګډې په پیو کې به الله دومره برکت واچي چې یو وړه قبیله به صرف په یو ګډه باندې د هغې لپاره به د ګډې پی کافي کېږي او غټ خاندان غټه قبیله به د یو اوهې په پی باندې د هغې لپاره کافي کېږي خلک به راولګي یو انار به راوشو کوي هغه به سپین کې د هغې دانې به وخوري او د هغې په پوستۍ کې به خیمه جوړه کړي دومره برکت به الله رب العالمین دا را نازل کړي دا د ایمان برکات دی او دی ابو داود رحمه الله خپل کتاب ابو داود کتاب الزکات کې دا واقعا نقل کړی ده هغه چې زه په خپل زمانه کې دا د شپږم او پنځمې صدۍ عالم دی مصر ته تللی وم هلته کې الله رب العالمین داسې برکتونه نازل کړي چې زه ورته حیران شوم دا ترې او بادرنګ دومره غټ غټ چې په یو اوښ باندې به خلکو دوه بارول ما په خپله باندې یو بادرنګ لیش که 14 لیش دی دا یو بادرنګ و دا څه وجه د هغه وقت د عدل او د ایمان ثمراتو د بنو امیه په خزانه کې یو د غنم دانه پرته وه یو کاغذ کې بنده وه روایتو کې راځي په هغه کاغذ کې اوس دا لیکلو چې هکذا ينبت فی زمن العدل او هغه دانه وي د کجوري د اډوکي په مقدار باندې وه چې کله عدل زمانه وه نو په هغه زمانه کې به الله رب العالمین موږ له دومره غټې غټې غلې راکولې چې د یو دانه د غنم به د کجوري د اډوکي په مقدار باندې وه دا چې کومه زمانه کې عدلي الله رب العالمین داسې خیرونه راولي لکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت دغه رنګ د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې الله رب العالمین دا برکتونه نازل کړي شرمخانو به ګډو ته څه نه ویلي دا د څه وجه وه چې عام علاقه کې امن او خیرخواهي وه عمل صالح او په عامو انسانانو کې خیر و د خیر د وجې نه الله رب العالمین په حیواناتو کې د دې انسانانو لپاره خیرخواهي اچولې وه دا د الله رب العالمین له طرف نه برکتونه وو نو مقصد زما دا دی چې د عمل صالح د وجې نه اولنی اجتماعي پیدا دی چې د الله رب العالمین خپل برکتونه په ځمکه باندې نازلوي اوسنۍ زمانه کې خلک د بادشاهانو ته د ملکونو د مشرانو ته سوچ وکړي نو حیران شي ټول په دې کې لګېدلي دي چېرې زمونږ اقتصاد به څنګه صحیح شي زمونږ به ملک به دا غریبي به څنګه ختمه شي خلک به څنګه د دې لپاره بهتره دا ده چې انسان د خپل قوم د اصلاح باندې ډېره توجه وکړي دا نه چې امریکي او یو ملک بل ته سوالونه وکړي او ځان له چې کوم دی سوال کوي خیر غواړي په دې باندې اقتصاد د ملکونو نه صحیح کېږي خو غټ مشکل دا ده چې څومره مشران اکثر دا د قرآن او حدیث نه لري جاهلی صرف ظاهري دنیوي اسبابو ته ګوري کنه که یو ملک په داسې اصول باندې عمل وکړو کوم چې د قرآن او د حدیث اصول دي چې کله خپل قوم د اصلاح کو په قوم کې فساد ختم شو نیک عمل صالح په قوم کې راځي الله بخپل برکتونه نازلي خلق به حیران یا ملک ته چیرې دا څنګه دې په طرفه باندې روان تاغي مهم مقصد به دای چې د الله سره خپل قوم تعلق پیدا کول پکاري خدا د دیندار او نیکان مشران دا ډیر په قسمت باندې ملاوي ځکه دا مخکې زمانه کې یو د خوب په شانتي د انسان مخکې یو خوب لیدلی کنه تیر شوی بس بیا دوباره ممکن والله اعلم چې چا په قسمت کې وي حدیث کې راځي اذا وصل الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه قیامت چې څومره نزدیکیږي دومره مشران دا نه اهل کیږي نو لومبنه فائدہ د ایمان چې کوم دی هغه د الله رب العالمین برکت دی که انسان غواړي چې زما په مال کې د برکت راشي زما په اولاد کې د برکت راشي په دې اصول باندې دی عمل وکړي چې د خپل اولاد د خپل زنانه او د خپل ماشومان او د ایمان او د عمل صالح تربیت دی وکړي کله چې ته دیندار شوي ستا کور والا دیندار شو ستا اولاد دیندار شو بیا د دې کوشش مکو چې ډیر او ګټم نه کته 10 روپے ګټي او کشل ګټي الله په دغه باندې ستا ټول ضرورتونه پوره کوي او الله به ستانه زیاتی کوي هم دا د دنیوي پیدا ده صرف د ایمان ونور ان شاء الله به راتلونکو درسونو کې بیانو الله د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین